نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو خو د یو انسان لور یا زوی بالغ شي یعنی د واده لایق شي او والدین وس طاقت هم لري چې د دې ودونه وکي خو بغیر د عذر شرعي نه د دې په ودونو کې تاخير کوي، نو په دې حالت کې کو چرته د دې بالغ جنې یا د دې الک نه ګناه وشي، نو په دې ګناه کې وسره مور او پلار شریک دي او کنه. نو کو چرته د کشان حالات راپېښ شي، الک یا جنې بالغ شي، د واده لایق شي او دا الک د خپل خزه نان نفقه هم ورکول شي، دونه طاقت لرلی شي، دومره انتظامات، دومره پیسې وي چې د خپل خزه ضرورت پوره کول شي او د خپل خزه ازدواجی زندگی قائم ساتلی شي، نو په دې صورت کې مور او پلار د پاره بیا پکار دي چې زر تر زرا د دې د پاره د جوړ رشتي وګوري، جنې د پاره د جوړ خاوند او الګ د پاره د جوړ جنې وګوري او زر تر زرا د ولا واده انتظام برابر کی. کو د قرائنو نه معلوم شي کو د جنې او د الګ د واده لایق دي، مور او پلار وس هم لري چې ولا واده وکي خو بغیر د عذر شرعي نه دی بده واده کې تاخير کوي لیټ کوي، نو په دې صورت کې کو چرته دا الک اور دی جنې نه ګناه او شوا، نو په دې ګناه کې وسره مور او پلار هم شریک دي، ځکه چې شرعي اصول دلته برابر دي او باوجود د دې نه چې الله وس توفیق ورکړي د واده نه کوي، خامخا به ګناه کې ملوث کیږي، بده کې مور او پلار وسره هم شریک دي. د مشکات شریف روایت ته وعن ابي سعيد وابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل ته چا چې ماشوم اوشي نو خپل نوم دی ولکېږ دی وادبه او هغه ته د آداب خو د زندګۍ د تیرولو د اسلامی شریعت مطابق دته د زندګۍ د تیرولو آداب خو فاذا بلغ وچکل دا بالغ شي فليزوجه نو د نکاح دیو کی چې د نکاح لایق شي نو نکاح دی ولو کی فإن بلغ ولم يزوجه خدا کس بالغ شي او د مور او پلار د وس طاقت باوجود نکاح اونکی فاصاب اسما او دا کس په ګناه کې اخته شو فانما اسمه على ابيه نو دغه ګناه وبال به د په والدینو باندې هم وي. دا صریح حدیث دی. د کشان د مشکات شریف بل روایت ته حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه اور انس ابن مالک رضی الله عنه راوی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فی التورات مکتوب چې په تورات کې دا کلمات هم لیکل شوی دي من بلغت ابنته 12 سنه د چا لور چې د 12 کالو ته ورسی یعنی مطلب بالغ شي ولم یزوجها او دغه سړی د دغه لور نکاح او نکړه د وس باوجود هم چې وسشتا فاصابت اسما او دغه جنې په ګناه کې اخته شوا فاسم ذلك علیه نو دغه ګناه کې به وسره د پلار او مور هم شریک. نو د روایتونو معلومه شوا چې کله الک یا جنې دا بالغ شي د واده لایق شي د شرعي اصول مطابق اور مور او پلار وس هم لري، نو په دې صورت کې په مور او پلار باندې لازم دی چې د دې لپاره د جوړ رشتي وګوري. البته د مناسب رشتو د نه ملاوېدو د وخت پورې چې کم دا احوال به د الک اور جنې باندې تیریږي، نو کو دا ځان د ګناه نه محفوظ خامخا ساتل غواړي، نو بهترین علاج دا دی چې دا د کثرت سره روزي نیسي، نو د روزو په نیولو په برکت سره دی به د ګناه نه محفوظ وي. السلام.